پی ټی آی یو بل ډیر غټه وکټ غورځېدو والا د پاغه باندې تفصیلا خبره کو خو غینه مخکې دوه نور هم اهم اپډیټس دي. علي مخان یو ځل بیا اسلام آباد های کورټ ته د توهین عدالت درخواست جمع کولو د پاره تللی و چې جج صاحب ته پټ شوی دی وروره. نو هغه جج صاحب پټېدو نه پس علي مخان یو ډیر زبردست سټیټمنټ جاری کړی چې پاغه هم په دې ویډیو کې خبره کو. بل الیمین ګنداپور نه تاسو چې د علي مخان عمران خان سره ملاقات نه کیږي، یعنی د کپتان خپل خویندو سره ملاقات نه کیږي، د حواله سره تسوي. نو الیمین ګنداپور ورته هم یو ډیر زبردست جواب ورکړی دی. پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو. ټول نړۍ خبره په علي مخان باندې کو ځکه د علي مخان ملاقاتونه عمران خان سره نه کیږي، چونکه پولیس ور سره وعده هم کړی و چې د زیارت پر برستا ملاقات مونږ عمران خان سره وکړو، خو پولیس بیا د خپل وعده نشره شو، دغه ملاقات نه شو، الټا د علي مخان سره د نور خویندو گرفتاری وشو. نو هغه نه پس علي مخان درخواست ولیکلو توهین عدالت چې عدالت مونږ له حکم وکړي چې لاټ تاسو عمران خان سره ملاقات وکړي او د اډیاله جیل حکام د توهین عدالت کوي، د عدالت حکم هم نه مني، مونږ وای ملاقات ته نه پریدي. نو علي مخان یو توهین عدالت درخواست کم دی ولیکلو او دا اسلام آباد های کورټ ته. اسلام آباد های کورټ لچ لاغه نه مخکې د یو چې جج صاحب موجود دی، لکه خپل کسان به لیکلي خامخه چې کسان لیکلي وي جج صاحب په خپل کمره کې موجود دی او لاړه درخواست جمع کا. علي مخان چې تل دا چې جج صاحب کتل د نو جج صاحب په خپل کمره کې نو موجود او د علي مخان راتلو نه مخکې جج صاحب خپل کمره پرې خو. نو علي مخان نو چې دای زموږ درخواست نه اخلي، نو دای به موږ ته انصاف سره کی، دای موږ یو درخواست نسی جمع کولې، نو په درخواست باندې بدای بیا موږ له انصاف سره کی. وای دای له پکار دی جج صاحبان الله چې موږ ته انصاف نشي را کولې یا مرګ ته نقصان انصاف نشي ور کولې، نو خپل عہدونه د استعفا ورکو کورونو کې د کینی او زموږ ملاقاتونه نه کېدو باندې دا زموږ بیزتی وای نه ده، بلکې دا د ججانو صاحبانو بیزتی ده، د دې حکم نه منل کیږي. لکه زموږ ملاقاتونه نه کیږي نو دا خو زموږ یو قسم د دومره بیزتی نه چې څومره دای بیزتی ده. دای حکم باوجود موږ ډیاله جیل ته لاړ شو او زموږ ملاقاتونه عمران خان سره ونشي، دای حکم نه منل کیږي. دا علي مخان دغه جیل دغه درخواست نه غشتو نه پس دا بیان جاری کړو. جی بل الیمین ګنداپور نه تاسو چې د عمران خان خوریانو عمران خان سره ملاقات نه کیږي نه پرې د کیږي، نو د حواله سره تسوي ګنداپور ویلي دي چې دا ډیره د شرم خبره ده، ډیره د بغیرتی خبره ده، د سیستم بے شرم او بغیرته شوی دی او سیستم کې داسې خلک شته چې هغه ته احساس کیږي چې ادارې هم بدنام کیږي او نفرتونه هم زیاتېږي، خو بیا هم هغه په دې باندې سکار نشته دی. جی بل دینه علاوه د پی ټی آی یو ډیر اهم وکټ چې کومه دا غورځېدو ولا د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي، نو باغې باندې ډیټیل سره خبره کو. ګوره عمر ایوب حلقه ان 18 باندې په هریپور کې الیکشن شو د عمر ایوب چې پکې دغه الیکشن په 80,000 لیډ باندې عمر ایوب ګټلو د مسلم لیگ نون بابر نواز ته. د مسلم لیگ نون بابر نواز ته په 80,000 وټونو باندې شکست ورکړو چې بیا بابر نواز الیکشن کمیشن ته لاړو چې دی خدا خو زنه مانه مو د الیکشن کې داندلی شوی درجی. نو عمر ایوب ته چې پته ولګره چې دی خو الیکشن کمیشن ته جو الیکشن کمیشن خدای په طرف ته، نو عمر ایوب عدالت ته لاړو سټې پیرا وښتا. نو عدالت چې کوم دی هغه سټې ختمه کا او فیصله الیکشن کمیشن ته لګلې ده چې په دې باندې ته فیصله وکړه. نو عمر ایوب ته خو پته را چې فیصله کا الیکشن کمیشن کوي، نو خو ماغه مسلم لیگ نون په فیور کې برازي. نو په دې وجه باندې کې د شي د پی ټی آی دغه غټه وکټ د عمر ایوب چې کومه ده په ان 18 باندې په هریپور باندې دغه وکټ هم وغورځيږي. اوس دې حواله سره تاسو سره د خپل رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.